पारा नंबर 20 सूरतुल क़सस आयत नंबर 51 सफ़ा 625 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द वस्सलना लहुमुल क़ौला लअल्लहुम यतज़क्करून الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصلنا او بشكا فرلا فسيم لغليو لهم القول ديتا والكلام لعلهم لبارد ديشدي يتذكرون نسيت حاصل کی الذين خلقتي آتيناهم الكتاب ورقڑم حغيت كتاب من قبله الذين وراندي هم به أغيبتي قرآن باندي يؤمنون إيمان روڑي وإذا يتلى عليهم أو قال چور استر شفا غيباندي قالوا أغيبي آمنا به هم بدي إيمان روڑي دي إنه الحق بشكدار اختياره من ربنا نمون درب تطرقنا إنا كنا بشكا منغا من قبله الذين وراندي مسلمين فرمان برداريو أولئك دا خلق دي يؤتون أجرهم في ديت وركول شيد دي بدلا مرتين وصلا بما صبروا لكي دي صبروا ويدرؤون أو دي لكي بالحسنة السيئة ونكي سربدي ومما رزقناهم او کم رزق چې دوی ته موږ ورکړی دی ينفقون د هغې نه د الله لاره کې خرج کوي بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون مخکینی آیاتونو مبارکو کې الله تبارک وتعالى د کافرانو او د بيدینا خلقو خواهشات باندې رد او فرمایلو چې بيدینا خلق او کافران داسې قرآن مجید غواړي چې پاغي کې د هغې د خواهشاتو خبرې وي او که د هغې د خواهشاتو خلاف څه خبره ذکر شي نو په دې باندې هغې خفه کېږي اوس کدا قرآن مجید د یو انسان کتاب وي او دومره سخت اعتراضات او نافرمانی چې کم کافران کوي بيدینه خلک کوي د دین دشمنان کوي دا هغه په دغه انساني کتاب باندې یا په انسان باندې شوی وي او دا هغه لاس کې طاقت وي دا هغه به بدلا غشتي او که طاقت په لاس کې نه وي نو بس خاموش په پاتې شوی او مزید به د دین دا خبره د دین دعوت دا به نه چلو لیکن الله تعالی فرمایي زدا سي نیما الله فرمایي زدا انسانانو غونتی نیما طاقت را سرشتا او کافران هغه لګیا دي په قران مجید باندې په حدیث مبارکاو باندې او دغه شانتي په پیغمبرانو باندې اعتراضونه کوي لیکن هغه نظر د انتقام نه مهلت وکور دا الله تعالی په فضل ذکر کوي الله فرمایي ولقد وصلنا لهم القول بار بار زدیت دا خبر کوم بار بار بیا
په تکرار سره الله تبارک وتعالی لګیا دی کله قرآن مجید طرف ته دعوت کله نبی علیہ السلام طرف ته دعوت کله آخرت تیارې کله چې کوم دی نو د دین خدمت یعنی الله تبارک وتعالی فرمایي چې بار بار زه لګیا یم مسلسل دا خبره د تاسو ته کومه ستاسو انکار ستاسو اعتراضونه ستاسو شبهات خیالات مخالفت دا اسم زما په دې وینا کې رکاوټ نشي راوستلی زه به مسلسل دا دعوت دا تعالی څومره مهربانه ده د انبیاء کرامو تبلیغ او دعوت ته مو ګورئ د هغوی څومره مخالفت شوی دی لیکن هغوی خپل مشن نه دی پرېښی ما تاسو ته مخکې ویلي چې شیخ شاه منصور صاحب نور الله مرقده هغوی به فرمایل چې بچې چې خلک د خپلې خرمستۍ نه نه وړي نو وایي مونږ به د خپل دین بیانولو نه نه وړو ای په ناحقه دي او د خپل بېدینۍ نه او د غلطو کارونو نه وړي مونږ په حقه یو نو مونږ به ولې رستو کېږي چې هغوی نه رستو کېږي نو مونږ به ولې رستو کېږي په دې دې څوک نه خفه کېږي چې زما خبره څوک نه مني زما سره څوک ملګري کېږي نه زه مونځ ته راځم ما سره څوک مونځ ته راځي نه زه خلکو ته د مونځ دعوت ورکوم زما څوک مني نه زه کور کې د دین دعوت چلوم زما بچي زما نه مني یا مثلا هر څه چې وي په دې نه خبره د خپل دین کار دی جاری ساتي علماء کرام فرمایي چې د دې دین د کار چې ته مسلسل لګې خپل همت نه بیلې د دې مثال داسې دی لکه چې یو ونه ده د هغې په جړه باندې ته لګې یو ګزار کې روزانه یو ورځ خو به دا د بېدینۍ دا جړه راپرېوځي یو ورځ خو به دا اثر وکړي او که ته وایې چې یاره بس زما اړه ستړی شو او نور ګزارونه زه نه کوم زما په دې روزانه ګزار څه دې ته به نه ګورې زما په دې روزانه ګزار څه د کال په یو ونه باندې مسلسل روزانه یو گزار کوه کال پس په هغه ونه پرېوځي کال پس په هغه ونه ختمه شي دغه شانتې که د چا په کور کې د چا محله کې د بېدینۍ یو ونه ده دی پې صرف روزانه یو گزار یعنې یو خبره کوي یو د دین خبره کوي که نه دي نو الله تبارک وتعالی به یو ورځ تاسې راولي چې د ده دا خبره به اثر کوي څنګه چې هغه ونه پرېوځي ظاهري داسې د بېدینۍ د دې ونې جړه به الله تبارک وتعالی ختمه کړي او دا باقاعده لیدی شي مشاهده ده په سترګو باندې ښکاره کېږي دا څومره د فتنې دور دی حاجي څومره خطرناک دور دی څومره چې کوم دی نو د میډیا سازشونه د قادیانیانو سازشونه د بېدینه خلکو سازشونه لګیا دي شروع دي په عروج کې دي لیکن دا علما غریبانان دا تبلیغ والا ملګري او دا صوفیا دا بزرګان دا نیکان خلک دا لګیا دي او د خپل دین مهنت نه پرېږدي اثرات شته او که نشته الحمدلله څومره مساجد دي څومره مدارس دي څومره خانقاهونه دي څومره باقاعده لګیا دی د دین مهنت کوي دا د دې خبرې اثر نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه معاشره کې راغلی هغه دومره جاهلانو چې هغوی مور خور نه پېژنده اسم هغوی نه اسم د هغوی حیا نه وه د هغوی پرده نه وه هغوی دومره نااهله او جاهلانو چې هغوی به وي وی خانه کعبه به جوړو وی جامې به ناچو په بربنډه به یې جوړو وی ولې وی ځکه چې وی دې جامو کې مونږ ګناهونه کوو نو د ګناهونو په جامو کې مونږ خانه کعبه څنګه جوړ کړو دا عقل نه و چې بربنډ شو نو بیا خو نور هم کار خطرناک شي بې حیا شو خو نوره غټه ګناه لیکن دا عقل کاڼې به یې چې کوم خوښ شو بس هغې ته به په سجده باندې ورپرېوت وی دا ډېر ښایسته کاڼې وي صفا او مروه ته چې تاسو مونږ الله دې بار بار بوځي د حاجیان صاحبان به اوس منډې ویایي دې صفا او مروه ته به کافرانو په صفا باندې یو کاڼی وخوي په مروې بل کاڼی وخوي دا دوه کاڼي وو اتیا کاله مخکې دې دوو کسانو یو سړی یو ښځه اتیا کاله مخکې دکه پاک ځای کې هغوی زنا کړې وه الله دې نه کاڼي جوړ کړي وو یوې صفا باندې کېښو بلې مروه باندې کېښو طوافونه یې ورته شروع کړو منډې ورته والي خلکو ورته وي ظالمانو دی نه کاڼي جوړ شوي دي دی زناکار وایي نه خشته کاڼي دي خشته خو بس خشته شی به لیده او په سجده به ورته پرېوته نبي علیه السلام والسلام په داسې دور کې رالو د هېڅ مخالفت سوچ یې ونه کړو د ما مخالفت کړي یعنې د هېڅ تکلیف سوچ یې ونه کړو خپل کار یې مسلسل جاري وساتلو یو کس په یوازې باندې حاجي تاسو وایي چې هغه سره خو د الله مدد و هر څوک چې د دین کار کوي د هغه سره د الله مدد هر څوک
حدیث مبارک کې راغلی اخره زمانہ کې چې کوم مؤمنان راځي هغه ته الله تبارک وتعالى د صحابه کرامو د اجر لس چنده زیات اجر ورکړي. دا حدیث مبارک صحابي باندې جوړيږي د صحابي مقام ته نشي رسیدي او د دې زمانه د فتنې د زمانه د مسلمان اجر د صحابه کرامو د اجر نه لس چنده سیوا دي ځکه هغه دور کې دومره فتنې نه وي. اوس چې څوک د دین کار کوي الله تعالی وسره ډیر مدد کوي الله ورته ډیر اجر ورکوي. حدیث کې راغلی اخر زمانہ کې ما هغه دور نه دی الله موږ ساتي خو خطرناک دور را روان دی. دا سي دور را روان دی د روډ د پاسه به یو سړی یو خزه بدکاری کوي د روډ د پاسه بلګي بلاره په شارع عام بلګي بدکاری به کوي. حدیث کې راغلی یو مسلمان چې صرف ورته دومره وایي چې ورا لګي یو طرف بس صرف دومره ورته وایي چې یو طرف ته شي دا وته نه وایي چې دا کار مکه وي دا ګناه ده نور وته سړي شي ویل د یاري د وجه صرف چې دومره وته وایي چې ورا یو طرف ته شي دا کار په دې ځای کې مکه وایي. حدیث کې راغلی دا به کامل مؤمن وي دا به کامل مؤمن وي. اتنی دومره عام اتنی به دومره عام کېږي دا د اجر وخت دی. یو انسان د دین کار کوي کنه دي د دې اجر انتهایی سیوا دی او اثر یې انتهایی سیوا دی. الله تعالی به پکې اثر اچي ورستو کېدل نه دي پکار. هغه کس ناکام شو چې کم رستو شو چې کم همت هغه بیلو هغه ناکام شو. دا دین کار ته باقاعده مټای نه خپل پکار دی ویل پکار دی چې د دین کار نه ما کار. هر یو کس چې کم دی نو د دین داعی دی د خپل کور نه د مهنت شروع کړي خپل بچو ته روزانه د دین خبره کوي. دومره خو ته ویل شي بچي ارس چې کوي پنځه واړه وخت مونږ په جمع کوي دومره دعوت خاص کوي په دې خو هیڅ بدم نه بچي روزانه دې صرف دا وي شکر چې دې اثر کیږي کنه. یو محله کې روزانه صرف یو دکاندار یو ملګری ته صرف دا وي ورا پنځه واړه وخت مونږ په جمع سره کوه رکشا کې مونږ ځو کنه ګاډي کې مونږ ځو ورا پنځه واړه وخت مونږ په جمع سره کوه ته به کې ولیکن زه خپل ثواب غټم تا ته دعوت درکوم د دې به دومره لوی اثر کنه چې تاسو مکوئ. الله فرمای الذين آتيناهم الكتاب دې کې الله تعالی د مخکینو يهوديانو ذکر کوي چې بعد باغی کې داسو چې هغه ایمان راوړل او هغه ته الله تبارک وتعالى وي ډبل اجر به هغه ملاويږي. حضرت سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ فرمای دې کې د حبشي بادشاہ نجاشی او د هغه ملګرو طرف ته اشاره ده چې هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام با صحابه کرامو په دعوت باندې ایمان هغه راوړو او د صحابه کرامو ډیر مدد هم کړو او صحابه کرامو ته ویلو چې موږ ته پته ولګی چې تاسو غریبانان تاسو به موږ ډیر زیات مدد کوو موږ مالدار یو. الله تبارک وتعالى دا غي ذکر خاص کوي. الله فرمایي ته به دوچن اجر ملاوي دوچن د یو نیکی ثواب به ډبل اجر وته ملاوي. ځکه هغه وخت کې په پیغمبر باندې ایمان وروړو عیسی علیہ السلام یې په نبی علیہ السلام ایمان دوه کارو په دوه کتابونو په دوه پیغمبرانو ایمان شو اجر هغه چې کوم دینو دوچن شو. ولقد وصلنا لهم القول الله تعالی فرمای مسلسل طریقې سره موږ ذکر کوو د خپل وینا لعلهم يتذكرون دې لپاره چې دوی نصیحت حاصل کړي. الذين آکسان آتیناهم الکتاب چایته مون کتاب ورکړو من قبله د دینه مخکې نجاشی بادشاہ د حبشي اته مراد ده هم به یؤمنون اغی په قران ایمان راوړي. اذا یتلا علیهم کله چې ورستشي په غی باندې قران مجید قالوا اغی وی آمنا به من په دې مخکې ایمان راوړل انه الحق بشکدا حق ته من ربنا زم رب طرفنا ان كنا بشک مونږه من قبله مخکې د دینه مسلمین خبره منون کې اولئک الله فرمای دا خلق دي یوتون اجرهم چې ور ورکړی شي د اجر مرتين دوچن بما صبروا ذکر صبر کو ويدرون او دای لري بالحسنات السيئه بني کیسرا بدی ومما رزقناهم ينفقون او کوم رزق چې دای تم ورکړو دا غینه دای خرچ کو. الحمدلله رب العالمین ولا عاقبة للمتقين الصلاة والسلام على